أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما سبحان ربنا سورہ آل عمران سورہ سپارہ آیات نمبر 144 آیات نمبر 144 وما محمد او ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول دی قد خلت په تحقیق سره تیر شوي دي من قبله مخکې د دنا الرسل پیغمبران افإن مات آیا بیا کچری وفات شي هغه پیغمبر او قتل یا شهید کړل شي انقلبتم نو آیا تاسو واپس ګرځئ علی اعقابکم بخپل دین باندې ومن ينقلب او هغه څوک چې واپس وګرځي علی عقبیه بخپل دین باندې فلن يضر الله پس هرگز تکلیف نشي رسولی الله ته شیئا دسهم وسيجزي الله الشاکرین زر د چې بدله ورګي الله پاک شکر کوونکو ته دې آیاتونو کې دا اصل کې د جنگ احد متعلق دي دا غي بحث په دې آیاتونو کې لا شروع دي چې نبی عليه الصلاة والسلام په جنگ احد کې کم تیرانداز په غونډه باندې مقرر کړو د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ کې 50 کسان مقرر کړو چې تاسو به د دې ځای نه خوځئ او دوی ورسره ورته فرمایلی چې کو تاسو وینئ زمونږ غوښې مارغان تختینو بیا به د خپل ځای نه پرېږدئ دغه ځای نه به نه راکوزېږئ خو چې کله مسلمانانو ته الله پاک جل شانه فتح او کامیابي ورکړله او د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه سره چې کوم کسان په دغه غونډۍ باندې مقرر وو هغوی وکتل نو هغوی په خپلو کې اختلاف شروع کړو عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ویل چې موږ ته نبی علیه السلام تر دې وخته پورې ویلي چې بس موږ جنګ وګټو چې بس بیا راځئ نبی علیه السلام جنګ ګټلی دی صحابه لګیا دي مال غنیمت راټولي موږ د خپل ورونو سره په دې کې مدد کوو په غیواز استل کېږي دلته خاصه ولاړه چې کوم دې فزول ده اوس په دې ټیم کې ځکه چې کوم مقصد د نبی علیه السلام نه شوی دی جنګ ګټلی دی نو هغه کسان خپلو کې اختلاف وکړو نو تقریبا 11 کسان پاتې شو د 50 کسانو یعنی 10 کسان سره نور یو عبد الله بن جبیر رضی الله عنه چې دی کوم امیر دا پاتې شو 11 کسان پاتې شو او دا نور کسان تقریبا 29 کسان دا رااله 29 تقریبا 39 کسان ځکه چې 50 کسان مقرر کړو نو بس 11 پاتې شو نور واپس راغلي مال غنیمت راغونډول شو هغه چې خالد بن ولید په هغه وخت کې ایمان نه راوړی د خپل فوج او د خپل دستې کمانډرو د چې وکتل چې د کم ځای باندې نبی علیه السلام صحابه مقرر کړي دي هغه ځای خالی ولیدو نو د هغه نه راته مسلمانانو چې وکتل کافرانو تخدیدلي دي مسلمانانو ځل په مال غنیمت راغونډولو کې لګیا دي او خالد بن ولید رضی الله عنه ایمان نه راوړی د هغه طرف راته وشو دغه ته په کوم غونډه چې 11 کسان نو ډیر ډېر او دا په زرګونو لښکرو دا په لړغه 11 کسان چې کوم شهیدان کړل او د هغه اړیکو مسلمانانو باندې ورشکه شو مسلمانانو باندې راغی چې هغه کوم لښکر صحابه زغلولي کوم کافرانو زغلولي او چې وکړه چې خالد بن ولید رضی الله عنه هغه حمله وکړه نو هغه به دې غړې لاله نو مسلمانانو پاک په مانس کې بیر کړ
نو بس مسلمانانو کې شهیدانو ډېر زیات شو. حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، عمر بن جموح رضی الله عنه په خپل هم شهید شو، او دا غره نور کسان په تقریبا 40 لوی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا به چې کوم دي شهیدان شو. ابن قمیه د چې کوم دی یو غټه راواغستله، غټه هغه اوچته کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وشي. نبی علیه الصلاه والسلام غاه مبارک هم شهید شو، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک دا چې کوم دی شهید شو. نو دغه جنگ کې ډیر زیات چې کوم دی تکلیف مسلمانانو ته ورسېدو، او شیطان پکې आवाज وکړو چې خبردار محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی. نو چې دا आवाज په صحابه کرام باندې ولګېد، نو صحابه کرام هغه حوصله وګرځېدل چې نبی علیه السلام وفات شو، موږ بس جنگ ځکه د صحابه په یو طرف ته نبی علیه السلام سره ډیر زیات محبت او ډیر زیات مینه، نو چې په جنگ په حالاتو کې یو خدا چې ګټلې جنگ دا چې کوم دی وبېلې شو. دویمه دا چې د جنگ په حالاتو کې د نبی علیه السلام د شخصیت دغه आवाज ویل چې هغه چې کوم دی وفات شو. نو په دې باندې صحابه د چې څومره غم وشو او څومره خفګان ورته ورسېدو، د صحابه او حوصله په دغه ځای کې چې کوم دی وغورځېدل. بلکې بعض صحابه په نظام وي چې یاره چې موږ د ابو سفیان نه فنا والو دا ډېره بهتر زړونه کې دا خیال ده. او دغه رنګ بعضې منافقانو پکې دا خبره وکړله چې کوم منافقین وو پکې صحابه نه، هغې ویل چې یاره اوس خو نبي علیه السلام وفات شو، نو اوس موږ خپل دین ته واپس لاړ شو. دې کې چې کوم دی نبي علیه السلام आवाज وکړو صحابه ته چې الی عباد الله وانا رسول الله، اې د الله بندګانو ما طرف ته راشئ. او دا ډېر کعب بن مالک رضی الله عنه د چې کوم دی دا आवाज واورېد، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وپېژندل. ځکه نبی علیه السلام مخ مبارک هم زخمي شو، غاښ مبارک هم زخمي شو. نبی علیه السلام په زخمي حالاتو کې आवाज وکړو، نو کعب بن مالک رضی الله عنه نبی علیه السلام وپېژندل، مسلمانانو ته आवाز وکړ چې راشئ مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، هغه نه وفات شو. نو صحابه چې کوم دی هغه بیا راغونډېدل شروع شو، او کم کافران شو هغه منتشر کېدل شروع شو، یو بل نه ګډ شو. نبی علیه السلام د ژوند आवाज چې واورېدو، مسلمانان بیا یو بل سره چې کوم دی را یو ځای شول. او په دغه ټیم کې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت قتاده بن نعمان رضی الله عنه دي چې کوم دی همت وکړو په کافرانو باندې ورچپه شول. کافرانو بیا چې کوم دی تېښته وکړله، وتښتېدل. مسلمانانو ته الله پاک فتح او کامیابي ورکړله، او الله پاک جل شانه په یو طرف ته زموږ دین دا حکم مونږ ته کوي چې نبی علیه السلام سره ډېر محبت کوئ. نبی علیه السلام عظمت او چتوالی په خپل ځای باندې نبی علیه السلام ته الله پاک ډېره لویه اوچته مرتبه ورکړې ده. خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نو د ټول واړه صفات دي په رښتیا، خو د الله درجې ته به یې نه رسوي. او بل طرف ته د الله پاک دا کوي چې ازنه مسلمانان په خپل محبت کې دومره زیات شي چې څنګه عیسی علیه السلام سره عیسایان په محبت کې لاړل، د الله د زوی نسبت یې ورته وکړو او د خدای نسبت یې ورته وکړو. نو ټیک ته تاسو به د پیغمبر سره ډېر محبت کوي زمونږ، خو پیغمبر به د الله درجې ته نه رسو. نو دلته کې الله پاک مسلمانانو ته فرمایي چې وما محمد، او دا محمد صلی الله علیه وسلم نه دی الا رسول مگر رسول، یعنی خدای نه دی چې په ده باندې عمر نه راځي. خو په دغه جنګ کې نبی علیه السلام ابو شهید هم شو. نو تاسو بعضې خلکو په زړونو کې حوصلې خو وبایللې، او بعضې منافقانو دا خبره وه چې موږ واپس دین ته ځو. دا دین خو د محمد صلی الله علیه وسلم نه دی، خو د الله دی. تاسو د الله عبادت کوئ، نو الله نه مړ کېږي، او محمد صلی الله علیه وسلم بنده دی، دا چې کوم دی د الله رسول خو دی، خدای نه دی. وما محمد، او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول دی. قد خلق په تحقیق سره تیر شوي دي من قبله وړاندې د دنه الرسل پیغمبران. افا ام ماتا، آیا بیا کو چرې ماتا هغه مړ شي وفات شي، او قتلا یا شهید کړل شي، انقلبتم نو آیا تاسو به واپس وګرځئ علی اعقابکم په خپلو ګوندو باندې، تاسو به واپس ګرځئ. لکه دې کې د منافقانو دا خبره کړې چې نبی علیه السلام اوس وفات شو، موږ به خپل دین ته واپس لاړ شو. څوک یهودیان دي هغه به یهودیان دي، یهودیت ته لاړ شي، او څوک نصارا دي هغه به نصرانیت ته لاړ شي. اوس نبی علیه السلام وفات شو، بس دین ختم شو. منافقانو دا خبره کړې وه. نو الله پاک ورته فرمایل انقلبتم، آیا کو چېرې تاسو
آیا ګرځي به تاسو په خپل پوند باندې انقلب او قتل یا قتل کړي شي شهید شي انقلبتم تاسو به واپس ګرځي على اعقابكم په خپل پوند باندې یعنی د دین نه واپس ګرځي ومن ينقلب یعنی مرتد کېږي به ومن ينقلب او څوک چې واپس وګرځي على عقبيه په خپل پوند باندې یعنی چې څوک د دین نه واپس شي ارتداد طرف ته شي مرتد شي واپس د دین نه بل دین ته ورودانګي مسلمانان فلن يضر الله شيئا نو هرگز دې تکلیف نشي رسولي الله پاک د دسسي یعنی کو دې مسلمان دی نو الله دې څه پیدا شته نه نقصان شي الله خو سي الله دی او کو دې مسلمان دی الله راځي کې دې پیدا کو دې په اسلام باندې ژوند تیری دې پیدا او کو دې د اسلام نه وځي ته نقصان دی الله دې نه پیدا شته نه نقصان شي فلن يضر الله شيئا هرگز تکلیف هرگز بتکلیف ونرسي الله تا شيئا دسهم وسيجزي الله الشاكرين او زرد چې بدله به ورکړي الله پاک شکر کوونکو ته وما كان لنفس او ممکن نه ده لنفس د یو نفس لپاره ان تموت دا چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله یعنی یو نفس په خپل نشي مړ کېدلی چې کله حکم د الله رب العزت ورته وشي هغه نفس مړ شي په خپل نشي مړ کېدلی ان تموت دا چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتابا لیکل شوی دی مؤجلا نیټه مقرره یعنی د هر یو نفس لپاره یو ټیم مقرر دی د هغه ټیم نه یو منټ دی مخکې کېږي نه مخکې مري او نه دی د خپل ټیم نه چې کوم نیټه الله مقرر کړی دی یو منټ چې کوم ټیم الله پاک د انسان لپاره د یو نفس لپاره مقرر کړی دی په هغه ټیم باندې باندې دا نه دی مخکې کېږي نو ومن يرد او هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا ثواب نؤته وربکو مونږ هغه ته منها د هغې نه ومن يرد او هغه څوک چې غواړي ثواب الآخرت د آخرت ثواب نؤته نو مونږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه وسنجزي الشاکرین دلته صحابو چې کومه غونډۍ باندې مقرر نو هغې د مالي او غونډۍ د نبي علیه السلام حکم یې مات کو اگر چې اختلاف اپس کې پیدا شو بعضو دا خبره وکړو چې نبي علیه السلام مقصد دا و چې تر هغې پورې دلته کې پاتې شي تر څو پورې چې مونږ جنګ نه وي ګټلی جنګ خو مونږ ګټلی دي اوس د دې غونډۍ د څوکیدارۍ څه ضرورت پاتې نه دي نو دوی رالل مالي غنیمت حالانکې مالي غنیمت را غونډول دا ځان د جهاد یو حصه ده صحابه د دنیا دپاره مالي غنیمت یې نه را غونډو خو هغوی د خپلو ملګرو سره مدد یې هم کوو او مالي غنیمت را غونډول دا ځان د جهاد یو جز دی یو حصه ده دا هم د دین یو کار کوي خو بیا هم څه ناڅه درجه کې د دنیا نفع پکې وه د مالي غنیمت را غونډول د دنیا نفع پکې وه د دې وجې نه الله پاک وفرمایل او چې دنیا نفع نو زړه ورته بشري تقاضا ده چې زړه ورته چې کوم دی میله کېږي خامخا د دې وجې نه الله پاک وفرمایل ومن يرد ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا نؤته نو موږ به ورکو هغه ته منها د هغې یعنې دنیا بدله به وله دنیا کې ورکو او آخرت سره د دې کس هېڅ حصه بیا نشته ومن يرد او هغه څوک ثواب الآخرت چې غواړي ثواب د آخرت نؤته موږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه وسنجزي الشاکرین او زر د چې بدله به ورکړي الله پاک شاکرین شکر کوونکو چې کوم شاکرین دي د الله پاک جل شانه بدله ورکړي وما محمد او نبی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول دی قد خلق په تحقیق سره تیر شوي دي من قبله وړاندې د دنه الرسل پیغمبران افئن مات آیا بیا کوچري وفات شي او قتلا یا شهید کړي شي انقلبتم نو آیا تاسو به واپس ګرځئ علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې یعنې تاسو به مرتد کېږئ ومن ينقلب او هغه څوک چې واپس وګرځي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله نو هرګز تکلیف نشي رسولی الله ته شیئا د څه څیز وسیجزي الله الشاکرین او زر د چې الله به بدله ورکړي شکر کوونکو ته وما کان او دا ممکن نه ده لنفس د یو نفس لپاره ان تموت دا چې مړ شي الا باذن الله
مگر په حکم د الله سره کتابا چې لیکل شوی دی مؤجلا نیټه مقرره باندې ومن یرید او هغه څوک چې غواړي ثواب الدنیا د دنیا ثواب نؤتیه وربغو موږ هغه ته منها د هغې نه هغه دنیا د ثواب نه به د دنیا دغه څیز نه به ورته ورکړو ومن یرید او هغه څوک چې غواړي ثواب الاخرت د آخرت ثواب نؤتیه نو موږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه وسنجزي الشاکرین او زر د چې بدله به ورکړي الله پاک شکر کوونکو ته وما محمد او ندي محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر رسول له قد خلت فتحقیق سره تیر شوی دی من قبله وړاندې دغنا الرسل پیغمبران اف اماتا آیا بیا کو چې مړ شي هغه او قتلا یا شهید کړی شي انقلبتم نو آیا تاسو به واپس ګرځئ علی اعقابکم بخبر کند باندې ومن ينقلب او هغه څوک چې واپس وګرځي علی عقبیه بخبر کند باندې فلن يضر الله هرگز تکلیف نشي رسولی فلن يضر الله هرگز تکلیف نشي رسولی الله دا شیئا د هیڅ وسيجزي الله الشاكرين او زرد چې بدله به ورکړي الله پاک شکر کوونکو ته وما كان لنفس او دا ممکن نه ده د یو نفس لپاره ان تموت دا چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله پاک سره کتابا چې لیکل شوی دی معجلا په نیټه مقرره سره ومن یرید او هغه څوک چې غواړي ثواب الدنیا ثواب د دنیا نؤتیه نو موږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه ومن یرید او هغه څوک چې غواړي ثواب الاخرت ثواب د آخرت نؤتیه نو موږ به ورکو هغه ته منها د هغې نه وسنجزي الشاکرین او زر د چې بدل به ورکړي الله پاک شکر کوونکو ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه